منافق انسان چې وي داغه په ژبه باندې د رب ذکر په ډېروالي سره نه راځي. اگر کده کله کله د تسبیح نه ټک وباسي خدا یاد ساته دی الله خپل نه یادوي. ګورې علما یو خبره کوي دې ته لږ سوچ کول غواړي، هغه دا ده خپل الله به ډېر یادو، خو خپل الله چې ډېر یادو یو درې خبرې دي چې دا به په ذهن کې راولي. یو الله یادولو د ډېر یادولو لپاره ولنۍ خبره دا ده چې ما او تا کم ذکر د الله کوو نو ما او تا به په معنا پوهیږو چې دا کم ټکی چې و د دې څه معنا ده. یو سړی دی چې هغه وایي سبحان الله سبحان الله، د دې ذکر خو ډېر فضیلت دی، ډېر زیات فضیلت دی. صحیح حدیث ته مسلم کې راغلی د الله نبی فرمایي احب الکلام الی الله اربع، د الله خوښې خبرې څلور خبرې د الله ډېرې خوښې دې خبرې الله سره مینه کوي، رب العالمین و سره محبت کوي. هغه څلور خبرې کوم دي؟ سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. دا څلور خبرې دا د زمونږ د رب خوښې دي ډېرې زیات. او د الله نبي وایي په دې کې څه فرق نشته چې ته کم یو مخکې وي او که ته کم یو وروسته وي، دا څه نقصان نه کوي. لږ که ته الحمدلله مخکې وي هم فرق نه کوي، که ته الله اکبر مخکې وي، که ته لا اله، خو دا څلور خبرې د الله خوښې دي. بس دا د الله خوښې دي چې څوک یې وایي هغه هم خوښي، هغه ورته ډېر نږدې بندی د الله چې د خولې نه د چا دا ټکې راوځي سبحان الله به. خو دا د دې ټکي فضیلت خو ډېر زیات دی، د سبحان الله خو ډېر فضیلت دی، د الله خوښه خبره ده. ته پرې الله ته نږدې کېږې، خو شرط یې دا دی وروره چې د سبحان الله په معنا خو پوهېږي چې د سبحان الله څه معنا ده. د دې د وجې نه دا ټکی یو چا ویلی سبحانک، دا ټکی د دریاب په منځ کې و د لا اله الا الله یا لا اله الا انت، دا د دریاب په منځ کې یو سړی و د مۍ په خوله کې پروت و، خو دا کلمې د الله داسې خوښې دي که یو سړی د دریاب په منځ کې د مۍ په خېټه کې پروت دی، خو چې د ده د دې خولې نه دا ټکی راوځي الله دومره پې الله ته دومره نږدې چې رب العالمین ولا د عرش د پاسه اواز اوري. بس هغه څوک هغه مئی والا او الله دا قصه په قرآن کې کوي وی وظنوني اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیه. الله وی د مئی والا قصه لګا یاد کړي، د قوم ته غوسه د قوم نه لا دا هغه سوچ داو چې زما رب په ما سختی نه راولي، لږ خو سختی پې راله. د مۍ خولې ته چې ولیدو فنادا فی الظلمات الله اله الا انت، یا زما الله زما عقیده خدا ده چې زما ستا نه سوا بل معبود نشته. بس لا اله الا انت یا لا اله الا الله یو مقصد دی د دوانو. دا اوس یو سړی د خولې نه راوباسي، ته پرې الله ته ډېر نږدې کېږي، خو په دې خبره هم ځان پوهه کړه چې لا اله الا الله څه معنا ده. لږ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله یو خبره کوي، ځینې سړی وایي لا اله الا، هغه وایي کیف تقول لا اله الا الله وفي قلبك كم اله. تو په دې خوله چې لا اله الا الله وایې ستا په دې زړه کې څومره الهه پراته دي. لږ هر څه دا خبره کوله نو ذکر د الله دا ذریعه د قربت الی الله ده. الله ته په سړی نږدې کېږي، ډېر پې نږدې کېږي الله ته. خو اوله دا خبره ده نه چې ته کوم ذکر کوې نو دې ته سوچ وکړه چې ته په معنا پوهېږې که نه پوهېږې. لږ او دویمه خبره هغه دا ده چې آیا ته د الله دپاره دا ذکر کوې که د چا دپاره کوې. ځینې سړی به یې داسې الله به یادوي، ذکر د الله به ډېر کوي،
خود الله د پاره نه کوي لګ خلقو ته ځان کوي لګ د منافقانو په باره کې الله وایي یراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. منافق سړی خلقو ته ځان ښکاره کوي چې زه ښه سړی یم. کتا سره لاس کې تسبیح درسئ او د تسبیح نه ټک وباسي چې خلک وایي چې یاره پلانکی ذاکر دی دا ذکر دی خو دا ذکر هغه ذکر دی چې دا د منافقانو ذکر دی. لږ دا په دې باندې ته الله ته نه نږدې کېږي. دا خبر یاد ساته الله ته چې نږدې کېږي د دې دپاره شر دا دی چې ته به صرف د الله دپاره کې لږ ستا به دا سوچي زما الله زما نه خوشحاله شي. زه د یو عالم په باره کې یو واقعه وایم زه ډېر هغه عالم حیرانه کړم. ډېر یو لوی عالم دی په دنیا کې تېر شوی دی احمد ابن حنبل. ده به وایي صرف د الله د رضا ډېر سوچ کاو. کله به چې ملګرو ته تقریر کاو بیان کاو په دې بیان کې به کله کله د ده په دې اواز کې خشوع عاجزي جړا راغله. چې جړا به راغله نو دا به سوچو چې زما دا ملګري چېرته په ما پوه نشي چې ګنې دی دومره د الله نه یېرېږي چې د دې بیان په دوران کې دی جاړي. نو زر به یې دې خولې ته دا خپل څادر داسې ونیو او وبه ویلې یاره زکام ډېر بد شی توریه به یې کوله. یعنې مقصد به ملګرو ته دا ښکاره کوله چې ګنې زما د زکام د وجې نه د اواز خراب شو لږ. او کله کله به چې په دې کار ونه شو نو وبه ویلې کور ته لږ ننوځم کور کې مې کار دی. کور ته به ننوتو چې کله به حال بیرته برابر شو بیا به یې د حق ځای نه بیان او تقریر او درس شروع کولی. والله دې خبرې ته سوچ وکړه زما او ستا د دې ذکر نه ذکر کثیره لپاره دا خبره ضروري ده چې ما او تا به خپل رب رضا کوله. او اهمه خبره پکې بله دا ده چې اتباع د سنت د محمد صلی الله علیه وسلم به پکې ده. د نبی طریقه به پکې ضروري. یو سړی دی ذکر کوي اوس دا ذکرونه هم ډېر راوته خلک داسې ذکرونه هم کوي جوماتونه کې ناست دي په زوره زوره باندې ذکرونه کوي او حلقې لګېدلي. دا د نبي دا صحابو دا خبره بده ګڼلې. دا طریقه د نبي نه وه. صحابو به ذکر د الله څنګه کاو ذکر به یې داسې کاو. عمر بن الخطاب رضی الله تعالی ابو موسی ته ویلي یا ابا موسی ذکرنا ربنا موږ ته خپل رب را یاد کړه. نو ابو موسی به منبر ته وخوته. ابو موسی چې و دل الله یو اواز ورکړی و ډېر خوږ اواز یې و. دی به چې کله منبر ته وخوته او قرآن به وه د ټولو صحابو باندې به یې داسې اثر کاوه. بس دې ته د الله ذکر وایي چې ملګري را جمع شو راځئ کښېنئ الله یاد کو خپل